بسم الله الرحمن الرحيم. انتهائی قابل قدر والاحترام معزز سمعین، یو ملګري سوال کړی ده څنګه چیرې یو کس سبعي سنتو او فرضو په منځ کې صلات حاجات یا نوافل وغیره کوي، آیا دغه نوافل او صلات حاجات دا په سبعي منځه یعنی سبعي سنتو او په فرضو منځ کې ټیک دي او که نه؟ الجواب وبالله التوفيق. معزز سبعي منزه الجواب وبالله التوفيق. معزز سبعي سنته او سبعي الجواب وبالله التوفيق. معزز سبعي سنته او فرض په منځ کې صلات حاجات او نوافل وغیره دا بالکل نشي کولی. تر دې پورې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په ټولې زندګۍ کې صبح صادق نه بعد کې یعنی چې کله سبعي منځه دپاره وخت داخل شي، په دغه ټیم کې نبي علیه السلام فرض نه مخکې سنتو نه علاوه بل یو منځ هم نه ده کړی. یعنی سبعي فرض نه مخکې سنت صرف سبعي منځه وله کوی شي، دغه سنتو نه علاوه بل یو منځ هم سبعي فرض نه مخکې انسان نشي کولی. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الجواب وبالله التوفيق. معزز سبعي کله صبح صادق داخل شي، نو صبح صادق نه بعد کې انسان صرف او صرف سبعي سنت او سبعي فرض منځ کوی شي. دغه سنتو او فرضو نه علاوه نوافل او صلات حاجات وغیره دا انسان نشي کولی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم په ټولې زندګۍ کې صبح صادق نه بعد کې فرضو نه مخکې صرف سنت سبعي منځه دپاره کړي او دغه سنتو نه علاوه نبی پاک صلی الله علیه وسلم بل منځ نه ده کړی. خبرې خلاصه دا شوه چې سبعي سنتو او د فرایضو په منځ کې سړی نوافل او صلات حاجات وغیره دا نشي کولی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.